سویم درس دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شرح العقائد النسفیہ، درس نمبر 50 یعنی 50. وما كونه موجبا للعلم فللقطع بأن من أظهر الله تعالى المعجزة على يده تصديقا له في دعوى الرسالة كان صادقا فيما أتى به من الأحكام، وإذا كان صادقا يكون العلم بمضمونها قطعا إلى آخره. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. ما قبل کی مونږ د دې خبرې وضاحت کړو چې اسباب د حصول د علم د پاره د مخلوق د درې دي: حواس دي او خبر صادق دی او عقل دی. بحث زمونږ روانو په خبر صادق کې چې هغه دوه قسمه: خبر متواتر او خبر رسول. خبر متواتر هم سره د مالها او مالها ویلو. مبحث زمونږ روانو په خبر رسول صلی الله علیه وسلم کې هغه کې موږ دوه خبرې کړې. یو دا چې خبر د رسول مفید د علم دی، دا ویلو کنه. دویم دا چې هغه علم حاصل په سبب د خبر د رسول علیه الصلاۃ والسلام د علم استدلالی دی. دا دوه خبرې کړې. مخکې څو خبرې کړې؟ دوه خبرې کړې. یو خبره سوا خبر الرسول مفید د علم دی، او دویم څه کړې و چې هغه علم حاصل به خبر رسول دا کوم علم دی. اوس دلته غرض د شارح رحمه الله وما كونه چراوالی دغه دوه خبرو د پاره دلیل ذکر کول دي. سدي یو خبره څه کړي و چې خبر د رسول صلی الله علیه وسلم مفید د علم دی، اول به د دې لپاره دلیل ذکر کړي. دویمه خبره څه کړي و چې مفید د علم دی خو د علم استدلالی کم علم چې حاصل شي په سبب د خبر د رسول صلی الله علیه وسلم دا به کم علمي استدلالی وي، بیا به دغه دلیل ذکر کوي. نو بس صرف دغه ما قبل د دوه خبرو دوه دلیل ذکر کوي. هغه وایو چې اول ورځ دا چټي نه ډیر سپیره شي دی، دا چټي سپیرته به ختم شي، سبانه بسم درس وي او سم دی ولګ وایو نه. د مخکې دوه خبرو د پاره سوایو دوه دلیلونه، دوه خبرې زده کړې دي کنه. خبر د رسول مفید د علم دی، دویمه مفید د علم دی خو د علم استدلالی. دواړو خبرو دلیل ذکر کوي، بس خبره ختم. څه شک نشته کنه. اوس وته ګوره ها. وما كونه هرچی بودن د خبر د رسول دی، هرچی کې دل د خبر د رسول دی چې دا خبر د رسول موجب د علم د پاره دی، مفید د علم دی، دې د پاره دلیل درته وي. پوه نه شوي؟ فللقطع د وجد یقین نه د قطعیتنا چې دا زمونږ یقین دی، هر چاته دا قطع او یقین حاصل دی. الک رسول مونږ چاته ویلو المؤید بالمعجزه، رسالته بالمعجزه، چې داغه د رسالت تایید کړي شوی په معجزه باندې. نو چې موږ وایو چې خبر د رسول مفید د علم دی، فللقطع د وجد د یقینا چې بأن من اظهر الله تعالی، یقینا هر هغه څوک چې خدای تعالی ظاهر کړي وي المعجزه معجزه علی یده پلاس دغه باندې تصدیق له د پاره د تصدیق دغه فی دعوه الرساله چې هغه د رسالت دعوه کړي ده. د رسالت په دې داوا کې داغه د تصدیق د پاره چې دی رسالت په داوا کې رښتونه دي، الله تعالی داغه په لاس معجزه ظاهره کوي. چې هغه یو داوا کړی د جز رسول الله او خدای تعالی په دغه دعوه د رسالت کې رښتونه کوي، تصدیق کوي، په لاس ورته معجزه ظاهره کوي. چې په دې کې رښتونه دي چې دا کوم احکام د الله تعالی د طرف نه وروړي، هغه دې کې به دې رښتونه وي کنه وي.
چې کله په دعوت رسالت کې تصدیق شو من جانب الله تعالی هغه په اظهار د معجزې علی یده باندې او بیا د هغه د وجه مونږ ول چې پاغه کې تصدیق شوه دی نو چې دا کوم احکام وروړي وي په حیثیت د رسول دی عالم ته دی کې به هم رښتونی وي چې هغه کې رښتونی شو په ایمان وایا د دې احکام په دې مضمون باندې ستا علم واقع کیږي کنه لګا نو خبر د رسول مفید د علم شو کنه شو خبره ختم ارچ کېدل د خبر د رسول چې دا مفید او موجب د علم دی د وجه د یقین چې بیان من چې بشک هغه څوک اظهر الله تعالی چې خدای تعالی ظاهر کړی معجزه پلاس دغه د پاره د تصدیق په داوا د رسالت دغه کې نو کان صادقا دی برشتونی وی فيما اتا به من الاحکام پاغه کې چې اده په کوم احکام شرعیه او دینیه راته کړی کنه پاغه کې به هم سي رښتونی وي او اذا کان صادقا او چې کله دی په دعوت رسالت کې او فيما اتا به من الاحکام چې پاغه احکام دینیه کې چې دراتل کړي چې پاغه کې دی رښتونی شو نو یقع العلم بمضمونها قطعا نو واقع کېږي علم په مضمون د دې احکامو قطعي تور باندې هم نه مفید د علم شو خبر د رسول څخه شو مفید د علم شو اوله خبره ثابته کړه دویمه سو چې خبر د رسول مفید د علم دی خو د کم علم دا غي دلیل ګوره او دا غي د دلیل خلاصه ده چې ګوره علم استدلالی چې دی کنه دا موقوفي علی المقدمات پس باندې موقوفي مقدمات باندې موقوفي اگر چې ترتیب د مقدماتو بالفعل ضروری نه دی بلکې د مقدماتو مرتبو استحضار فی ذهن بس دا کافی دی خبر باندې پوښښ لګره او زمون په ذهن کې دا خبره حاضره ده چې رسول الله مبارک سره هغه د خدای تعالی نبی دی او غریشتونی دی صادق دی ګور وتخا و اما انه استدلالی او هر چې دا خبره ده و اما كونه و اما انه او هر چې دا خبر د رسول علیه السلام د سره چې کوم علم حاصلې کې د استدلالی دی فلتوقفه زکه د علم موقوف دی په استدلال باندې د مقدمات او مرتبه باندې سدي موقوف دی و استهزار د عطف تفسیری شو د غیده پاره او په استهزار د دې چې دومره ذهن کې مقدمات مرتبه شي مستحضر شي حاضر کړي چې انه خبر من ثبت رسالته بالمعجزات چې دا خبر دا غچا دی چې دا غیر رسالت په معجزات ثابت دی د خبر د رسول بارک استاد ذهن کې څومره خبره مستحضره ده ولې دومره خبره زموږ ذهن کې نه ده چې دا خبر د رسول صلی الله علیه وسلم دا د هغه چا خبر دی چې دا غیر رسالت ثابت دی بالمعجزات دومره مستحضره ده کنه ده نو وکل خبر هاذا شانه نو هر هغه خبر چې شان داسي وي څنګه وي چې دا خبر د منسبت رسالته بالمعجزات دی نو هغه صادقي او مضمون بداغي واقع وي نو د علم استدلالي شو د موقوف د مقدمات باندې کړ نو موږ سوي چې خبر د رسول بسوي مفید د علم وي او بیا مفید د کم علم وي استدلالي دا خبره تیر درس کې کړو وی کنه به تفصیل نو دلته دا غدواړو خبرو سي ذکر کوم دوه دلیلونه یو د دې خبره دلیل چې د نبی د رسول صلی الله علیه وسلم خبر مفید د علم ولید وی د وجد قطعیت نه چې ګوره هغه څوک چې خدای تعالی دغه پلاس معجزه ظاهره کړی وي د پاره د تصدیق دغه په داوا د رسالت دغه کې نو غبرشتنی په دې زمو یقین دی چې خدای تعالی د چا د تصدیق د دعوی د رسالت د پاره پلاس ورته معجزه ظاهره کی غبرشتنی وي نو چې دې رښتونی شو نو چې دا کوم احکام دروړي پاږي کې رښتونی شو خبره باندې پوښښ کنه او چې کله رښتونی شو نو چې دا وایا نو دا احکام په مضمون باندې علم زمونږ سره راځي خامخا راځي چې دا رښتونی په خبره باندې پوښښ کنه نو هر چې علم حاصل به خبر رسول استدلالی دی ناغزه چې ما وضاحت کو چې علم استدلالی موقوف پسوي
په مقدمات باندې اگر چې ترتیب داغي بالفعل ضروری نه دی ولیکن مقدمات مرتب او استحضار فی الذهن دا کافی دی او هغه وضاحت والعلم الثابت اوس درتوی چې دا کم علم چې ثابت شي به ای بخبر رسول یداهی ای یشابه دا مشابه دی العلم الثابت بالضروره دا علم چې هغه ثابت بالضروره بالبداحت لکه محسوسات او بدیهیات او متواترات دا غي مشابه دی خو په تيقن کې یعنی په عدم احتمال د نقص کې او په ثبات کې یعنی په عدم احتمال د زوال کې په تشکیک د مشکک نفه علم نو د غزینه وسبا وای غ تفصیلی چې ول علم ثابت به د غزینه وسبا وای نن مې درته پتیرو دوه خبرو صرف دوه دلیل پیش کړل تاسو پوه شئ وصلی الله تعالی